بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو زه یم ستاسو قربان محمد باسط خان. کتونکو نن یکم مئی ده، یوم مزدور ډے هم ده، وسره روزه هم ده، وسره د الخدمت فاونډیشن رضاکار چې دي هغې په روډونو باندې راوتي دي او خلکو ته افطاري ورکوي. کتونکو تاسو به فوټیج کې کتلی شئ. دې نه مخکې الخدمت فاونډیشن چې کوم رضاکار دي هغې یوم مزدور حوالې سره مختلف مزدورانو ته فوډ پیکس ورکړل. دې نه علاوه په دې وخت کې موږ په موټروے باندې موجود یو او تاسو ته چې څنګه پته چې په ملک کې لاک ډاون دی، د لاک ډاون د وجې مختلف دکانونه بند دي، نو په موټروے چې کم خلک راځي مسافران یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي نو هغې ته هم ډېر زیات مشکلات دي، د خوراک څښاک سامان ني. نو د هغې په بابت باندې د الخدمت فاونډیشن چې کوم رضاکار دي هغې راوتي دي او دلته کې هغې فوډ پیکس تقسیموي. دلته کې موږ سره د الخدمت فاونډیشن یو وګړی هم موجود دی، هغه سره به هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه جی صاحب هم خیر شکر. پهله را سره خپله پېژندګلو وکړئ جی. زما خو نور حسین نوم دی، د الخدمت فاونډیشن د ضلع چارسدې زه جنرل سیکرټري یم جی. حاجي دا راته ووایه یو ډېر ښه اقدام دی جی. موږ ګورو خلکو ته فوډ پیکس هم تقسیمیږي. دا به سلسله به ستاسو تر کومه روانې او خلکو ته څه وایي جی؟ تاسو ته پته ده چې دا ټول ملک کې لاک ډاون دی او په دې شهراګانو باندې په دې سړکونو باندې چې کوم هوټلې دي د خوراک پوینټونه دي آلموسټ هغه بند دي دکانونه، او بیا تاسو ته پته 4 بجو نه اکثر لکه ټول دکانونه مکمل بند شي. نو د دې د وجې نه کوم چې روزي نیونکي مسافر دي هغه په دې لاره را روان دي، ډېر زیات تکلیف خلک اکثر ایمرجنسي کې راوتي د کورونه مریضان یو سره، نو ډېر مشکلات او تکلیف ورته د افطار هغې د ارینجمنټ نه. نو د دې د وجې نه الخدمت فاونډیشن د رضاکار د روزې د اولې ورځې نه دلته په دې موټروے انټرچینج باندې دلته موجود دي او دا تقریبا 100 پورې رضاکار په دې ټول پروسس کې زموږ انوال دي. یو پوینټ موږ د دې لپاره دا مقرر کړی، دا یو ګیټ وے د چارسدې ته. دویمه ګیټ وے چې دا هغه په شب قدر کې ده، هغه د مومند د باجوړ ګیټ وے ده، هلته زموږ د اکټیویټي رواني. دا په ډیلی بیس باندې تقریبا 400 نواله 500 پورې ډیلی مسافرو دلته راځي او هغې ته موږ دا چې کوم د افطار په هغې کې شربت، اوبه وغیره، کجور او چاول یا چې څه کوم د هغې د ضرورت څیزونه دي هغه موږ ورکوو. دغه شان سیم دغه چې دی زموږ په شب قدر کې د شب قدر ملګري زموږ لګیا دي، دلته تقریبا 50 رضاکار زموږ هلته لګیا دي، هغه پروسس کې انوال دي د روزې د اولې ورځې نه. نو دا سلسله زموږ جاري ده او انشاءالله دا زموږ د روزې اولې ورځې نه سټارټ ده، دا به د روزې اخري ورځې پورې به دا پروسس زموږ انشاءالله جاري. مننه. دا هم راته ووایه چې دا څونه پروسس تاسو کوئ، دا تاسو مطلب فاونډیشن ته که څوک مالي مرسته کول غواړي نو آیا هغې به څنګه کوي که نه دا تاسو په خپل بیهاف کوئ؟ دی کی جی اصل کې عمده الخدمت فاونډیشن چې څومره لکه په ټول پاکستان کې چې د کمپین شروع کړی دی او د کرونا وایرس چې کوم صورتحال دی په دې کې د ریلیف اکټیویټي موږ کوو، د اویرنس زموږ یو اکټیویټي وچلې ده، د جنرل ریلیف وچلې ده، میډیکل ریلیف لګی دی، زموږ مختلف هاسپیټل ډیولپ شو هغې لپاره. د دې شاته چې دی نو هم د پاکستاني کمیونټي ده، د دې د زموږ ډونر ده، لوکل مقامي ډونر دي، دا موږ ته پیسې راکوي او د هغې په دغه باندې موږ دا ټول اکټیویټي کوو لګوي. دا پروسس هم چې دی په دلته زموږ تقریبا 30,000 روپو پورې ډیلي خرچه ده، د چارسدې انټرچینج په دې ځای کې راځي او 30 واخله 25-30 پورې زموږ په شب قدر کې په ډیلي بیس زموږ خرچه روانه ده. دا کیږي دا آلموسټ موږ هم دلته لوکل کمیونټي ته اپیل کړی دی او د هغې په تعاون باندې دا څیز موږ چلو لګوي انشاءالله. دا هم راته ووایي فوډ پیکس روزانه بنیاد باندې تقسیمیږي، فوډ پیکس کې تاسو څه ورکوئ جی؟ موږ جی اصل کې الخدمت فاونډیشن چونکې په هر یو یونین کونسل ویلیج کونسل کې زموږ رضاکار موجود دي، د هغې په ترو باندې موږ هلته ریلیف کمیټیانې جوړې کړي، الخدمت ریلیف کمیټیانې موږ جوړې کړي دي. د هغې ریلیف کمیټیانو په تعاون باندې موږ د غریبانانو خلکو لیسټونه جوړ کړي، هغې په ترو باندې موږ د هغه ځای د ویلپ خلکو لیسټونه جوړ کړي، د ویلپ خلکو نه موږ ډونیشن کلیک کوو او د غریبانانو خلکو کې موږ هغه تقسیمو. نو دا زموږ پوره یو پروسس روان دی، تقریبا 60 لاک روپو پورې زموږ دا اکټیویټي وشو، خلکو ته موږ ریلیف په ډور سټیپ باندې ورکو. په دې کې د هغې د ضرورت چې څومره هم څیزونه هغه موږ هغې ته ورکوو. صحیح شو. مننه. کتونکو دا نور حسین صاحب تاسو سره خبرې اترې وکړه چې یاره واقعي که د کرونا وایرس چې کله نه دا وبا راغلی نه هغه د افطارۍ حوالې سره موږ خبرې وکړو، د رمضان خبرې وکړو، او که د کرونا وایرس چې دا کومه وبا ده په ملک بالخصوص په چارسده کې د دې چې کوم کاوشونه د الخدمت فاونډیشن او بالخصوص د جماعت اسلامي هله چا نه پټ نه دي، کوم ځایونو کې که یو ځای کې کیس راوځي او هغه علاقه کورنټاین کړي، هغه علاقه سیل کړي، هغې کې هم الخدمت فاونډیشن چې دی مخکې روان وي، هغې ته فوډ پیکیجز هم ورکوي، هغې ته ریلیف هم ورکوي. او دا یو ډېره ښه خبره چې نن تاسو کتی شئ په موټروے باندې د الخدمت
الخدمت فاونډیشن چې کوم رضاکار دی لګیا دي، که زما د کیمرمین مخکې موږ راشو وګورو دنیا رضاکار لګیا دي او خلکو ته فوډ پیکس ورکوي. کتونکو بیان کې لا وخت شته خو دا خلک دلته کې راغلي او رضاکارانه طور باندې د هر څه ورکوي. دلته کې موږ سره یو رضاکار هم موجود دی، سره به خبرې درکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه تنخواه منخواه درکوي که نه؟ نه جی تنخواه خو نشته، بس خدمت کوو او جی قوم خدمت کوو راغلي یو. او جی تقریبا څومره ورځ دی؟ دا تقریبا شپږ ورځې وشوې. قوم ته څه پیغام ورکوي دې سخت وخت کې؟ د قوم ته سخت پیغام کې دا وایو چې د الخدمت سره تعاون وکړي، مدد وکړي، نو دغه پیغام ورکوم. ګران کتونکو دا تاسو چې کوم رضاکار وکتل موجود دی، دوه پیکس هم لاس کې نیولي، روزې هم دا بالخصوص زمونږ هم روزه ده او دی راغلي دي بالکل فری آف کاسټ رضاکارانه طور باندې دلته موجود دي. پیکس ورکوي، هغه خلکو ته خوراک ورکوي، کوم خلک چې دې نه تیریږي، کوم خلک چې مسافر دي او په موټروې باندې اسلام آباد، لاهور یا د پیښور د نور ځایونه چارسدې ته یا سوات دغه طرفونو ته رخ کوي. نو بالخصوص دغه مکمل چې کوم اکټیویټیز دا جاری دي، نور هم رضاکار موجود دي. تاسو کتلی او تقریبا د الخدمت فاونډیشن دی وخت کې د 50 نه زیات رضاکار چې دلته کې موجود دي او خلکو ته فوډ پیکس ورکوي. یقینا دا خلک سپورټ کول پکار دي، بلکې هغه خلک سپورټ کول پکار دي، یوازې الخدمت نه، نور هم هغه خلک سپورټ کول پکار دي کوم چې د غریبو مرسته کوي، کوم چې د غریبو خیرخواهي او د غریبو درد هغې سړي او هغې محسوس کوي. دې مقام کې ډېر د افسوس خبره، دې مقام کې هغه خلک پکارو، سیاسي خلک پکارو، خو د افسوس خبره هر ځای کې رضاکار پکار راځي. نو کتونکو چې الخدمت فاونډیشن بالخصوص د چارسدې چې کوم دا کاوش دا کم پیکج روان دي، دی سپورټ کول پکار دي او دی سره تاسو مالی مرسته هم وکړئ، دی سره کومک هم وکړئ چې دی داسې د غریبو خلکو امداد وکړي او داسې خلکو ته د فوډ پیکیجز دا سلسله دا قرنګي رواني. تر بل پروګرام پورې خپل قربا محمد باسط خان لور کی اجازت، د لوی الله په امان.